نه مهاجر شول پاکستان ته. نو دې ته نه دا تاسو ولې افغانستان دپاره لایفونه چلوئ؟ ورګې جانانه زه تاسو پوهیم که نه د افغانستان دپاره لایف نه چلوم. اوکې تاسو زه پوهیم. یو منټ انصاره څه پخې جانان؟ لوبیا خوري اولې لوبیا خوري ښه دغه څه نو جانان د ګوره دا داسې ده ستاسو مورنۍ ژبه چې ده که هغه ته وایې زما مورنۍ ژبه اردو ده نو بیا لازم ده چې ته مهاجر یې ځکه کراچۍ ته چې اردو زبان پاکستان ته چې اردو زبان راغله د برټش انډیا په وخت کې اردو زبان صرف په هندوستان کې وه. د پنجاب خلکو زبان پنجابي وه. یاره چې تاسو د اردو پرېږدئ تاسو د دې جواب راکړئ چې تاسو ولې دومره سپورټ کوئ افغانستان؟ قربان زه نه غواړم چې ته اوده شې او تا ته جواب میلیون شي انسان ته خوب نه ورځي. زه غواړم تاسو د جوابونه میلیو شي چې په ارام تاسو خوب وکړئ. هیله کوم تاسو ووایم د برټش انډیا په وخت کې پنجاب خلکو زبان پنجابي وه. د سند خلکو زبان سندي وه. د پښتونخوا خلکو زبان پښتو وه. د بلوچستان خلکو زبان بلوچي وه. صحیح ده؟ بیا دې کې نورې وړې وړې ژبې هم شته. پټوهالي ده، براوي ده، دا وړې وړې ژبې هم ډېرې دي. اوس ته وایي چې د دې قومي زبان اردو ده. نو اردو زبان خلک خو د 1947 ما پښتو کې یم اردو کې به یم 1947 په 1947 کې چې کله مهاجرانو اردو مهاجر د هندوستان نه راغلل نو دلته اردو شروع شوه. دې نه مخکې دلته اردو نه وه جانه ښه. اوس ته وایي زما مورنۍ ژبه اردو ده. مطلب دا دی چې ته ماته مهاجر ووایې او ستا ژبه هم د بل وطن ده نو بیا خو ته مهاجر یې. ته په پاکستان کې څه کوې؟ زه یار چې دا هزاره پروینس ده چېرته چې ستاسو نو اوسېږي دا هزاره پروینس ده. قربان ته ماته مورنۍ ژبه ووایې دونه خو به ته جي موږ هندکو وایو جي هندکو ته وایې جي ایگزیکټلي وختي ته ولې نه وایي چې زما مورنۍ لیکن موږ اردو کې اکثر غږیږو. زما بایکان چې کوم دي زه اردو کې مطلب چې ستا مشرانو په نسلونو جنګونه تجارتونه سختیانې تېرې کړې تا له یو خوږه ژبه درکړه هندکو او ته د هغې نسل اوسنی نسل د هغه مشرانو قربانیانو نه تېر شوي د خپل نسل نه تېر شوي د خپل غیرت نه فرهنګ هر څه نه تېر شوي او د بل قوم ژبه یې واخیسته او ته وایې دا زما مورنۍ ژبه ځکه چې موږ 76 سال چې یو کنه پاکستان ساتلی یو 76 سال پهلې موږ یو نو مطلب دا دی په فلسفي کې هم د ټولو نه بېغیرته سړی هغه ګڼل کېږي چې هغه خپل کلتور او ژبه پرېږدي. پلیټو افلاطون هم دې باره کې ویلي دي چې a man's birthright is his language. صحیح ده؟ ستا مشرانو قربانیانې ورکړې، سختیانې تېرې کړې، کاتونه یې تېر کړل، جنګونه یې تېر کړل او ستا غوندې ګول بچي ته هندکو ژبه یې پرېښوده چې بچي دا ستا ژبه د دې لپاره مونږ نور قومونو سره جنګېدلي دا مونږ وساتله. هغه بچی دونه غټ ګلخان وخوته چې هغه راغلی او ووایي چې نه زما قومي ژبه اردو ده. د خپل ټول قربانیانې د مشرانو هر څه نه تېر شو جانانه. خو زه تا نه ملامتوم باغې، هغه ستا فطرت دی، هغه ستا فلسفه ده. خو خپل فطرت او خپله فلسفه به کله هم افغان او پښتون ته نه وایې. مونږ د دې ژبې لپاره قربانیانې ورکړي دي، ورکوو به یې. د خپلې ژبې کمزور شوي پکې بلکل او یو وخت راغلی چې موږ کمزوري شو. خو مونږ کله هم دا فطرت نه دی کوم چې ستا فطرت دی چې د مشر د خپل مشرانو ژبه ته پرېږدي، د مهاجرانو ژبه وایي وایي دا زما کور کې زه دا وایم چې کور کې ته دا وایې نو تا له شرم پکار دی. حمزه بای ورګه جانان ورګه پلیزه زه په کور کې پښتو وایم. که ماته 3000 کاله نور زما په دې پاکستان کې وشي زما نسلونه که نه 3000 کاله او 3000 کاله زما بچي نور هم اردو ووایي په کور کې به زما زوی چې کور ته راشي که نه زما زوی به پښتو وایي. 3000 کاله پسه ستا هندکو به ختمه شي، د هندکو نام و نشان به ختم شي ځکه ته اردو وایې ته به هم بچي ته اردو ښایې. زما بچی به پښتو وایي، زما بچی به خپل مشر زما به هم یاد ساتي چې بابا مې داسې و، زما نوسۍ به هم یاد ساتي چې نیکه مې داسې و. تا ته به نه یاد، ستا بچو ته به نه یاد. د تاریخ په پاڼو نه به ته ختم شي او د تاریخ په پاڼو کې به زه جمدې یم. زموږ ستا فرق دا دی جانم.
افغانستان د لپاره کوم موټروي جوړ کړی دی چې تاسو دومره افغانستان سپورټ کوئ ورونه کم ګندم مې درکړی دی ولې تاسو له دا هر څه د 76 سال میا محمد نواز شریف میا محمد شهباز شریف او داسې همدا سلسله چې روان دي د خلکو نه دی کړی د خیبر پښتونخوا تاسو د لپاره ګل ګلزار نه دی کړی تاسو د لپاره یونیورسيټي دی کړی تقریبا 76 سال کېږي چې همدې پنجاب چې زما مشر روډ دی او مشر روډ چې دی د پلار حیثیت لري د پلار لیول لري نو موږ څنګه کولی شو چې د مشر روډ سره موږ غداري وکړو یا نمکحرامي وکړو تاسو د لپاره خو هر څه موټروي تاسو وګورئ دوايانې تاسو وګورئ فري آټو تاسو وګورئ جنرال مشر روډ دی په بنگلاديش کې د 70,000 ښځو ریپ کړی دی 7 लाख 70,000 7 लाख 7 से 8 लाख نه زه اوس د مشر روډ عزت زه ساتم او ته نه ورم شرمې او یا زره نه زه خو صرف دومره د لوایم کنه ګوره کنه 7 लाख 8 लाख ته ریپ کړی دی کنه بیا د بنگلاديش زه د افغانستان ته بار ماته چې ته افغانستان د پاره لکه داسې کې جنان زه د افغانستان او د پاکستان په اړه نه کوم زه پښتون یم او چې کوم زه د پښتون د لارې او د پاره کله د افغانستان دی کله د امریکا دی کله د پښتونخوا دی کله د هر ځای ځکه زموږ په پښتنو وینه کې زموږ وینه چې کومه ده زموږ وینه کې خدای تعالی موږ دا شی راکړی دی چې موږ هر څه پرېږدو خو موږ خپل قام نه پرېږدو هر څه موږ پرېږدو موږ پیسې پرېږدو موږ ځمکه پرېږدو موږ خپل ژوند پرېږدو موږ مرګ ته غاړه ږدو د دې مثالونه ته وګوره د خیبر افریقیان وګوره چې مرګ ته غاړه کېښوده او چنګیزیانو سکندر یوناني دا ټول دا زموږ فطرت دی اوس یو ته وایې چې 70 کاله د پاکستان وشو په زرګو کالونو زما مشرانو ماته دا فطرت راکړی دی چې بچي هر څه پرېږده خو خپل ولس خپل قام به نه پرېږدي هغه فطرت د 10 کالو فطرت څنګه د 76 سالو یو سیاسي نظام لپاره پرېږده آیا دا ته وایې چې دا منطقي خبره ده دا صحیح خبره ده چې زه خپل فطرت خپل ننګ خپل فرهنګ خپله ژبه د یو سیاسي نظام لپاره پرېږدم ځکه د افغانستان خبره کوم افغانستان کې څوک اوسېږي افغانستان کې زما د وینې زما د ژبې زما د جامو خلک اوسېږي که هغې باندې یو ستونزه ده که هغې باندې یو مسله ده که هغې باندې جنګ دی نو ته د هغې درد نشې محسوسولی ځکه ته زما وینه نه یې ته بېشکه پاکستاني سیاسي نظام کې ته زما ورور یې خو په وینه باندې ته زما هېڅ هم نه کېږي په ژبه باندې ته زما هېڅ هم نه یې په ژبه وینه باندې تورخم نه هغه خلک چې دي چې هغه یو څاڅکي وینه په ځمکه تویږي د هغې درد ماته راځي هغه تا ته نه درځي ته نشې محسوسولی صحیح ده هغه زه محسوسولی شم نو که ته ماته وایې چې ته حمزه ته خپل انسانیت ختم کړه د خپلو پښتنو وروڼو درد محسوسول بند کړه نو دا ته زما انسانیت له بیا زه یو روبوټ یم بیا زه انسان نه یم نو دا زما دیني فرض هم دی په اسلام کې او زما د پښتونولۍ فرض هم دی چې زه به همیشه د افغانستان دپاره خبره کوم همیشه د پښتونخوا د پښتنو دپاره کوم همیشه به یې کوم که څه ستونزه وي که کوم ځای کې سیاسي مسلې وي کوم ځای کې د امن خبرې زه به ورنه مخکې زه به کوم دا زما فطرت دی په دې باندې زما مشرانو ځان وجلی دی او زما د مشرانو ژوند زما ژوند قیمتي نه دی صحیح ده نو اخیري لاره ټول انسانانو ستا او زما هغه قبر دی هغه مرګ دی نو یو سړی به د مهاجرانو په قانون مړ شي یو سړی به په خپل قانون مړ شي نو مرګ په قانون دی زه به په خپل پښتونولۍ مړ شم ته به د حیدرآباد په یو مهاجر ژبه باندې مړ شي کیسه به ختمه شي دومره سیریس مال ژوند انجوی کوه جانه حمزه بھائی دلته خبره کړې دي ستاسو ویډیو شته باقاعده چې تاسو جدا کېدل غواړئ داسې پکار دي تاسو وګورئ بنگلاديش کې کوم کار شوی دی بنگلاديش چې جدا کېدلو نو تاسو وګورئ زموږ پاکستان او بنگلاديش ترمیان کې هندوستانو بیا هم هلته تاسو وګورئ ډېر خلک یې قتلعام کړي وو او بیا دې پم شوي دي تقریبا 7 लाख 8 लाख چا تاسو چې دلته خبرې کوئ د جدا کېدلو یا د بغاوت نو تاسو خو داخل د پاکستان کې تاسو بیا خپل
خپل فکر وکړئ چې تاسو سره به کمال کیږي. نو داسې نه دی پکار. تاسو ګوره که تاسو غواړئ چې دلته پښتانه قتلیام شي یا دلته ریپ وشي یا داسې وشي یا هسې وشي، نو بیا داسې خبرې مه کوئ، داسې پروپاګنډا مخکې مه بوځئ. تاسو دا ښه نه دی تاسو دپاره ښه نه دی وروره. ښه جانان، پېژنې خبره خو دا ده، تاسو مونږ سره پښتونخوا کې ژوند کوئ او تاسو اوس هم زمونږ په فطرت نه یې پوهې. تاسو پښتون قام د دې نه یاروئ چې تاسو باندې به حمله وشي، تاسو به مړه کړي. نو مونږ د تاریخ د وخت سره مونږ جنګېدلي خلک وو، صحیح ده. کله هم دا کوشش ونه کړي چې یو پښتون ته وویاروي د بل قام نه. تاسو پهله د پښتون په فطرت باندې ځان پوهه کړئ، نو بیا راځئ د پښتون باندې فکر کښېنئ. لکه تاسو ووایئ چې حمزه صاحب دا خبرې مه کوئ، ګینې پښتنو سره به داسې وشي، یو قسم اخطار تاسو وکړو. نو مونږ سکندر یوناني سره جنګېدلي وو، مونږ مغولو سره جنګېدلي وو، مونږ زمونږ وینه امریکې سره وجنګېده، نیټو سره وجنګېده. لکه هغه فطرت په اوسه پورې په کار ده ته ثابت شوي چې مونږ کوم رقم خلک وو، دا په کار ده ته اوسه ثابت شي. دویمه خبره دا مهمه دا خبره ده چې کله هم یو پښتون سړي ته د مرګ اخطار مه ورکوئ. کله هم دا غلطي مه کوئ چې پښتون ته د مرګ اخطار ورکوئ. مرګ زمونږ نیکه به ویلې وایي مرګ خدای تعالی بنده له انسان له دوه فرشتې ورکړي دي، یو دلته یو دلته، دا به زما نیکه وي. خو یو فرشته الله تعالی پښتنو له اضافي ورکړی ده او په سر یې ناست دی، هغه د مرګ فرشته وي. د پښتون په سر د مرګ فرشته ناست دی، په دې ځای د حساب فرشتې دي او دلته یې د مرګ دی. دا زموږ فطرت دی، اختار کله مه ورکوئ پښتنو ته. راځو دویمه خبره ده، د پاکستان ماتولو ته. د پاکستان ماتولو خبرې چا کړي دي؟ آیا منظور پښتین صاحب کړي دي؟ آیا مونږ ویلي دي؟ آیا بل چا ویلي دي چې پاکستان مات کړي؟ د پاکستان ماتولو خبرې نه دي، د پاکستان ناحق اخیستو خبرې دي، صحیح ده. که منظور پښتین صاحب یې تلي، که به نور څه کوي، په عدم تشدد باندې خپل فطرت مونږ کېښودو د ټوپک سره. منظور پښتین صاحب، بادشاه خان ټولو په هغې وختونو کې چې هغې وختونو کې قانونونه دونه مهذب نه وو، پښتنو د مهذبیت دغه وکړه، نښه وکړه چې موږ ټوپک نه راوړو. زمونږ خپل خلک دي، دا پنجابیان زمونږ وروڼه دي، سندیان زمونږ وروڼه دي، بلوچیان زمونږ وروڼه دي، مینې وال خلک وو مونږ. مونږ کله هم نه غوښتله چې وطن کې شر پیدا شي. خو ته به استحصال ته ګورې، که ته یونایټډ نیشنز نه خبرې اقوام متحده نه، نو په یونایټډ نیشنز کې یو چارټر دی، هغې ته د رایټ ټو سیلف ډیټرمینیشن وایي، خپله فیصله په خپله کوله. دا هر یو قوم سره اختیار دی. نو کومې خبرې کوم دغه الزامونه چې تاسو لګوئ چې زه د وطن ماتولو خبرې کوم یا منظور پښتین صاحب کوي یا بل څوک کوي، که دا ته ووایې نو پکار ده چې تا سره آئیني دلیل موجود و چې په کانسټیټیوشن کې پاکستان 1973 کانسټیټیوشن کې کوم یو کار غیر آئیني منظور پښتین تر اوسه پورې کړی دی. غیر آئیني کار منظور پښتین صاحب اوس جیل کې و، خو منظور پښتین صاحب یو غیر آئیني کار نه دی کړی د پاکستان دغه لاندې کانسټیټیوشن لاندې، صحیح ده. دوی ته وګورئ، د پاکستان ماتولو خبرې چا نه دي کړې، د پاکستان جوړولو خبرې دي. ځکه که غدار وطن فلسفه باندې ته ځان پوه کړې، غدار وطن څه ته وایي؟ غدار وطن دې ته نه وایي چې د سیاسي نظام نه ته بغاوت وکړې، غدار وطن دې ته وایي چې ته د ځمکې نه بغاوت وکړې. نو پښتانه چې کله بغاوت کوي، هغه د اسټابلیشمنټ نه کوي، هغه وایي دا فوجي ډله چې ده، د اسټابلیشمنټ چې ده، د بیوروکراسي چې ده، د امریکې غلام دی، د امریکې ټولې خبرې مني، هر یو فیصله د امریکا نه روانه ده، صحیح ده. پښتانه وایي نه، موږ خپلواکي غواړو، دا زموږ فطرت نه دی. د پنجاب خلک که غواړي چې موږ د امریکې غلامان اوسو، خو دا د پښتنو فطرت نه دی. موږ ستاسو احترام کوو، که تاسو غلامي غواړئ، موږ هغې ته بد نه ګورو، هغه فطرت کې تاسو جګړه نه شئ کولی، ودرېدی نه شئ، هغې ته موږ کله سپک نه دي کتلی، خو زموږ فطرت دا نه دی. نو مسله هم دا ده چې تاسو زموږ فطرت ته احترام وکړئ، موږ به ستاسو فطرت ته احترام وکړو. نو مننه کوم جانان، ولاړو جوړه قربان. موږ هم مودریټر لرم، زما په خیال ته به خپله لاړې. ښه ښه، باني صاحب خیر. السلام علیکم.